عزتمنو د خلک جینۍ خوښه وه د اووم کلاس چې مینه یې ورسره نه کوله خبرې ورسره نه کولې دغه خلک د اخر کې مجبور شو دغه د اووم کلاس جینۍ یې وتښتوله چې عمر یې 14 کاله و او په زبردستۍ ورسره بیا یې غلط کار کړی او بیا یې بېدردۍ سره قتل کړی. راځئ مینهوالو چې دا اخر دا واقعه کوم ځای کې شوې ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو واسطه زه دغه شانته ډېر ظلمونه کېږي چې نن په سرګوده کې دا واقعه مخې ته راغله چې ابوبکر خلک دغه د 14 کالو جینۍ خوښه وه او ګپ شپ به یې ورسره نه لګولو خو دې خلک دغه جینۍ ډېره زیاته سخته تنګه کړله. بیا اخره کې دې جینۍ ورته وویله چې زما ته نه یې خوښ دا تور مخ دې خول شه. دې خلک د غوسه ورغلي ده دا جینۍ رانیولې ده او تختولې ده چې بیا یې پنډۍ ته راوستې ده راولې ورسره بیا یې غلط کار کړی دی. د غلط کار نه بعد یې بیا بېدردۍ سره قتل کړې ده چې بیا یې کور واده ته خبر ورکړی چې را چې ستاسو ماشومه دلته کې پرته ده او اوچته یې کړي. عزتمنو چې دغه ملزم اوس په پنډۍ کې ګرفتار شوی دی او اوس په دا د هغې نه بعد بیا دغه ملزم به ګودې ته به لیږل کېږي او هغه تانین والا به په خپل ریاست کې اخلي چې عزتمنو دته د آخر کومه سزا ورکړل شي. حتما نسه خپله رایې لاندې په کمنټ کې ولیکئ. زموږ د سره عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.